ډیرو محترم مسلمانانو نن یو اسم اعظم داسې اسم اعظم ډیر پاورفل اسم اعظم حاجتونو لرا ختمونکي اسم اعظم مشکلاتو له ختمولو والا اسم اعظم آسان اسم اعظم د رب کریم اسم اعظم د تمام دنیا د تمام سيزونو وزندار اسم اعظم دا تاسو نن وکئ او آسان هم دی یعنی هیڅ پکې ګران نشته دی چې بس تاسو پکې ګران وای ګران پکې څه نشته ها یا حافظو 500 پیرې به دا اسم اعظم تاسو وای محترم دا داسې اسم اعظم دی چې دا ټول مشکلات پوره کوي د الله تعالی په حکم سره ځکه د الله تعالی نوم دی اسم دی د الله تعالی اسم څه ته وایي عربی کې اسم عربی کې نوم ته وایي نوم ها لکه مثال په تور زما نوم دی محمد فیاض ستاسو به ځان له ځان له نومي نو په پښتو کې خو ته موږ وایو ستا نوم څه دی یا ستا نامه څه ده لیکن په عربی کې نوم ته څه وایي اسم او اعظم اسم اعظم هغه ته ویل کېږي چې د رب کریم نوم ها عظیم دی که نه اسم اعظم یو بهترین یو لوی بادشاه اسم اعظم مختلف قسمه علماء ذکر کړي دي څوک یا حی یا قیوم دی څوک الف لام میم دی الله لا اله الا هو الحی القیوم څوک یو وایي څوک بل وایي خو زمونږ کم بعض علما فرمایي چې کم انسان دا اسم اعظم وایي یا حافظو نو د ده به الله تعالی حاجتونه پوره کړي او مشکلات به الله تعالی د ختم کړي یو خو د اسم اعظم دا فایده ده دا اسم اعظم به تاسو څو پیرې وایي دا هم ځان سره واورئ بلکې یو انسان 3 روزې ونیسي او دا اسم اعظم وکړي نو انشاءالله دته به الله تعالی فتح ورکوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي محترم نن زمونږ ډېر زیات بهترین اسم اعظم وظیفه ده چا چې د اسم اعظم وپېژندو د خپل اسم اعظم د خپل رب سره د اتفاق وکړو د الله تعالی سره موږ روغ وکړله نو دغه الله تعالی به زما او ستاسو حاجتونه پوره کوي دغه الله جل شانه به زما او ستاسو حامی او ناصر مددګار شي نو دا اسم اعظم تاسو زده کړئ عمل پرې وکړئ د عمل فنیت یې واورئ او انشاءالله حاجتونو لپاره به الله تعالی ستاسو دا کافي او شافي وګرځوي هغه اسم اعظم محترمو یا حافظو دی دا ډېر آسان اسم اعظم دی یا حافظو آسان دی آسان دا به تاسو روزانه 500 پیرې وایي یا حافظو هر ټایم چې وایي داسې ټایم ولا مقرر کړه چې کم ټایم کې ته الله تعالی ته پوره توجه سره دهان سره چې الله ما عیني الله ما ګوري الله زما اوري او الله حاجت روا دی الله مشکل کشا دی الله تعالی صحت یاب کولو والا رب دی الله تعالی حاجتونو پوره کولو والا رب دی چې یقین هم زما او تاسو د الله تعالی په ذات باندې ها اسم اعظم والا کار کوي زما او تاسو عقیده زما او تاسو یعنی پورا دهان سوچ سمجھ سره عقیده په الله تعالی باندې چې الله تعالی به زما او تاسو حاجت پوره کوي او په دې نوم باندې به الله تعالی حاجت پوره کوي زما او تاسو ځکه د الله تعالی نوم دی صفت ښه نو کار ټایم کې نو چې ستاسو د عقیده دویمه مرده چې کوم یو کس دی هغه یا زنانه ده یا نارینه ده 3 ورځې مسلسل روژه ونیسي او په 4مه ورځ باندې په یو مجلس کې کینی او یا مرتبه 70 مرتبه یا حافظو وی نو انشاءالله هغه به الله تعالی فتح ورکړي په دشمن باندې هم الله تعالی فتح ورکړي او په حاجتونو به هم الله تعالی فتح ورکړي اوس یو کس د دشمن لري پټ ته یا ښکاره دی نه معلومیږي کم ځای دی نو 3 ورځې مسلسل روژه ونیسه او په 4مې روژه باندې یعنی 3 ورځې صرف 3 ورځې روژې ونیسه او په 4مه دغه باندې د قضیه باندې کښېنه یو مجلس راټول کړه خپل خپلوان رشته دار یا خپل کور کې خپل خویندې وروڼه مور او پلار او یا مرتبه صرف وایي یا حافظو او بیا دعا وکړه الله دغه دشمن مې دی الله یا پټ دی یا ښکاره دی الله ته زما له خلاصۍ راکړي
هر قسم دشمن چې دی الله تعالی به تاسو ته خلاصې درکړي. نو دغه زمونږ وظیفه او محترمو د الله جل شانه د خوږو نومونو الله تعالی په خپله یو خوږ ذات دی او د الله نومونو کې هم هغه مزه ده. نو الله تعالی دې ما تاسو دغه مزه را نصیب کړي. موږ ته هم ډېره ډېره دعاګانې کوو، موږ تاسو ته ډېره ډېره دعاګانې کوو. الله تعالی مو حامی و ناصر مددګار